السلام علیکم. زه منیس خان او نن د نومبر اولنې تاریخ یو متل درته وایم کیدای شي زمانه پکې غلط شوي تاسو یې صحیح کې وی خانان به بیا سره خانان شي او خراب به پکې د رامبیل چامبیل ګلونه شي. دا متل مې په دې وی چې پرون یو ډېر غټه واقعه شوې ده د امریکې او د هندوستان یو لس کاله دفاعي معاهده شوې ده. دا په آسیان ملکونو د وزیر دفاع اجلاسو په کولالمپور کې او په هغې کې وشوه او دواړه ملکونه دې ته یو تاریخي معاهده وایي. دې کې د دفاع پیداوار دی، ټیکنالوژي ټرانسفر ده، انټیلیجنس شیرینګ دی، ډېر څه دي. خو خلک به حیراني چې صفتونه خو د پاکستان د حکمرانانو کوي، په هندوستان ته روزانه دا تانې ورکوي چې و جازونه د له پاکستان راغورځولي او معاهده د هندوستان سره کوي. نو د دې په لاجک ځان پوهه کې یو خدا چې په دې خطه کې نوې خطره چې د امریکې دپاره چین ده او د چین د مقابلې ملک چې دی نو هغه هندوستان دی. د آبادۍ په لحاظ سره، د وسایلو په لحاظ سره، د ټیکنالوژي په لحاظ سره او هغه د چین په مقابله کې هندوستان مضبوطول غواړي. نو یو پوینټ خو دا دی. دویمه خبره دا ده چې د امریکې یو نفسیات دي. د امریکې ما یو 25 کاله مخکې په جنگ اخبار کې د امریکن یو پاکستانی د هغه انټرویو ډېر ماهر سړی و. هغه وی چې د امریکې نه څوک مستقل دوست دی او نه مستقل دشمن شته. د هغه د مفاداتو دوستی ده او د مفاداتو دشمنی ده او وی زمونږ د پاکستان حکمرانان او فیصل اساس دا خیالي چې مونږ د امریکې د یو صدر سره یا د یو اختیارمند سره تعلق شو دا زمونږ ذاتی تعلق شو ټول عمر به دغسې نه وي. د امریکې ته چې کله ضرورت وي ته دوست یې، چې ضرورت نه وي ته دشمن یې. د تاریخي یو واقعه ده چې کله د افغانستان جنگ کې مونږ ښه استعمال کړو او بیا یې مونږ له F-16 تیارې راکولې، په هغې باندې بیا پریسلر ترمیم وکړو، هغې بندې کړې، دا یې کرایه به مونږ ورکوله او بیا چې تیارې F-16 رالې نو په هغې کې یو شرط دی چې دا به ته د هندوستان خلاف نه استعمالې. نو چې د هندوستان خلاف زما خو غټ دشمن په خطه کې دا دی، دا زه نه استعمالوم، نو په دې به زه څه کوم، ښکار له وپېژمه کونه سورلی به پکې وړم. نو دا خبرې ټولې دي چې د هغوی تعلقات د هندوستان سره ډیر مضبوط دي او د هغې سټریټیجیک اهمیت دی. زمونږ خلک چې زمونږ وزیر اعظم صاحب چې ورته کومه اوس دا سلوټ کړی دا د دنیا په تاریخ په یو پروتوکول کې نشته چې د یو ملک سربراه به د بل ملک سربراه ته سلوټ کوي. دا د خوشامند یو نوې قسم او هغوی ته پته چې دوی په لږ تعریف یا په لږو ډالرو خوشحالیږي نو دومره مضبوط یا ولا څه ضرورت دی. دا بدقسمتي ده زمونږه چې مونږه هلته کې حقیقي جمهوریت دی نو د هغې حکمرانانو د خپل ملک د مفاداتو دپاره سوداګانې کوي او زمونږ دا جعلي حکمرانان نو زمونږ دا چې دوی د خپل اقتدار یا ذاتی تعلقاتو دپاره د دوی سره د ملک د مفاداتو سوچ نشته. ځکه کو وی نو داسې معاهده پکار ده چې د هندوستان سره کوي چې د پاکستان سره هم کړی وي. خو دا ټولې بنیادي خبرې دي چې کوم ځای حقیقي جمهوریتي، کوم ځای حکمرانان د خپل ملک د مفاداتو سوچ کوي، د امریکې د مفاداتو سوچ نه کوي، نو هغه ملکونو تعلقات په احترام سره او مونږ ته خو چې صرف تعریف وکړي په هغې مونږ 2 ورځې خوشحاله یو که نه. هغه د کلو هغه یو خبره ده، کلي کې یو غریب سړی ډېر په دې خوشحاله وي نن راته خان کنځلې کړي دي، په هغې هم 3 ورځې د خوشحالۍ نه روټۍ نه خوري. نو الله دې رحم وکړي. صورتحال چینج کیږي، په داسې چینج کیږي چې خطه کې نوې صفبندي کیږي او دا صفبندي د چین خلاف امریکا کوي. په افغانستان کې هم لګیا دی. دلته کې تاسو ته پته ده چې خلک درته وایي چې سی پیک باندې کار یې بالکل بند کړی دی. نو چې په سی پیک کار بند شو د چین سره ته دوریانې رالې، فاصله جوړه شوه او پاکستان سره یې څه لوبه وکړه. پاکستان سره یې دا وکړه چې بله ورځ یو غټ جاز راغلی د امریکې نه مونږ تیل اخیستي دي. نو کم تیل چې مونږ ته د سعودي عرب نه او د دوبۍ نه میلاویږي، د ماهرین وایي د معیشت چې دا د امریکې دا تیل مونږ ته $10 فی بیرل ګران پرېوځي. ځکه دا وجه ده چې په ټوله دنیا کې تیل ریټونه راکمیږي او په پاکستان کې ورځ ته ورځ سیوا کیږي صرف د امریکې د خوشحالۍ دپاره چې په زرګونو کیلومیټره لرې نه تیل علمه چې امریکا خوشحاله شي او په نږدې ځګونو کې تیل دي هغه
نظر اندازه کومه ځکه چې امریکا خوشحاله شي عوام د خپل کار کوي تباه حال دي نو دا زموږ بدقسمتیانې روانې دي الله دې رحم وکړي الله دې داسې وکړي ډېر ښکلی ملک دی خو د نااهله حکمرانانو د 15% اشرافي عدالاسه چې د هغوی خپل مفادات دي د ملک مفاداتو ته نه ګوري او دغسې مونږ تباحال ګرځو معیشت مو تباه دی انویسټر 1 روپۍ نه راځي 8 انویسټر د ملک نه لاړه ځکه چې کم ملک کې نظام انصاف تبایي انساني حقوق تبایي جمهوریت تبایي امن و امان تبایي هلته به څوک لیوني چې راځي انویسټمنټ به کوي الله دې رحم وکړي امید لرم په دې ویډیو به پوه شوې ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته